که چېرته څوک دا غواړي چې زما زړه ته دې سکون میلو شي، زړه ته دې آرام میلو شي، زما زړه دې دا په تسلی کې، دا دې په آرام کې وي، دا دې په سکون کې وي. اکثر بعضې حالاتو کې هر انسان دا فریاد کوي چې زما زړه خفه دی. مونږ او تاسو دا فریاد کوو، یو ته وایو بل ته وایو لکه زړه م خفه دی، خو نور حال معلوم نه دی چې زړه په څه وجه باندې خفه دی. نو فرمایي چې د زړه دپاره علاج هغه ناستی د نیکعملو خلکو سره، د صالحینو سره دی. یعنې که ته غواړې چې زما دا زړه د دې د علاج وشي، د دې دپاره د دارو میلو شي، نو ته لاړ شه د صالحینو د نیکو خلکو مجلس ته لاړ شه، هلته به ستا زړه ته قراری او سکون میلو شي. بیا که هلته هم ته نشي تللی نو د قرآن عظیم الشان تلاوت کا قرآن اولولا، په دې سره به ستا زړه ته تسلی او سکون میلو شي. او دریم نمبر خالیوالی د خپلې خېټې دی، یعنی خوراک کم کا، ستا زړه به څه شي؟ خوشحاله بشي، روحانه بشي. او څلورم نمبر د شپې عبادت شروع کا، یعنی کم انسان چې د شپې تهجد کوي دا به خوشحاله وي، زړه به پرسکون وي. موږ او تاسو د شپې تهجد څه کوي چې د سهار لمونځ به رانه قضا شي، نو چې کله انسان د سهار لمونځ د انسان نه قضا شي نو الریډي د هغه به زړه خفه وي، ځکه چې د رحمان جنډې لاندې روچت نه شو، د شیطان د جنډې لاندې روچت شو، ځکه د رب العزال نافرمانی کړې ده، د رب العزال حکم نه دی ادا کړی، نو زړه بیا خفه. نو دا د زړه دپاره علاج